اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ورونو دوستانو، 2 میاشتې وشوې چې د پیروخیلو او مختارخیلو لین بجلی بالکل نشته. بس 1 منټ له راشي او پړک او پړوکې اول خو 2 ورځې نه وي او بیا درېیمه ورځ چې چا نمبر راشي په هغه کې هم نه وي. بله ورځ ډاکټر صاحب کیواب خان حاجي راته وایي مختارخیلو مشر دی، راته وایي پیروخیلو سره وګړه دا بجلي خو ډېره زیاته خرابه، بیا نظمین حاجي او شفیع الله حاجي او ټولو سره هغه شوم. نو زموږ پیروخیل قوم مشرانو کمیټۍ چې کوم دی که نه دا هغه وکړه فیصله وکړه چې د کوم کونسلران دي د پیروخیلو کونسلران دي او که د مختارخیلو کونسلران دي نو دوی ته دا خواست کړو چې د پیر په ورځ باندې چې کوم دی هغه له لوړ کې ګریډ له لاړ شي بجلی ګریډ له هغو سره خبره وکړه چې خمونکه خو د اوبو کارم وران دی سره د اوبه په کورو کې څاڅکی اوبه نشته دی. 2 ورځې هسې نه وي او بیا درېیمه ورځ چې راشي پړک او پړوکې بېګا نمبر و شفیع الله صاحب یې ټېلیفون راوکړ چې 1 منټ ښه بجلي نه ټینګه شوې نو څاڅکی اوبه یې په یک کور کې هم نشته. نو اول خبره دا کړمه چې یاره خبره شي په اتفاق او اتحاد باندې شي. د پیروخیلو پاره پیډر منظور شوی دی، 3 کالو شو موږ ته بجلۍ زیو ویلي وو، خو د پیروخیلو او مختارخیلو بې اتفاقۍ د وجې نه دا اواز یې چا نه یې اوچت کړی. نو حکومت ته دا مطالبه کړمه چې دا پیډر ولګوئ چې کومې ټرانسفرمري تقسیمېدو به یې کړو، نیمې به په زاړه باندې شي نیمې به په نوې باندې شي. نو دا مسله به زموږ هواره شي ځکه چې د عمر مسله راته پرته ده. پکار ده چې موږ دا اتفاق راولو. زکریا جومات ته انځري کنډو پورې سړک کنډرات پروت دی، د بې اتفاقۍ د وجې نه هېڅوک هم غږ نه کوي. بس سره د ځناورو لیارم نه داسې سړک هم دی. نو کوم ډول کار دی چې اتفاق او اتحاد راولي. یاسمین حاجي وویل راته ټول قوم ته خواست وکړو، اپیل ورته کړم ټولو پیروخیلو ته مختارخیلو ته چې مهرباني وکړئ چې دا یې میاشتې پاره 2 پاره دا هیټر یې هغه کړئ چې دا بجلي دومره ښه شي چې دا اوبه پراخېږي سري به شي او اوبو ګریزرې به ګرمېږي کوټه به ورسره ګرمېږي او جامو انځل به شي. مهرباني وکړئ دغه هیټر نه تېر شئ. که دا څه ترتیب حکومت جوړ کړی دی حکومت ته هم دا اپیل کړم، خواست ورته کړم، بجلۍ والا ته یې هم کړم، ګریډ والا ته یې کړم، MNA صاحب MPA صاحب په ګریډ کې چې کوم دی زموږ پیروخیلو عبید دی ده ته هم دا سوال کړم چې ته هم خواري وکړه چې بجلي هرشه ځکه چې پړک هم نشته ځکه تا خو پیروخیلو کې کور دی او بجلي نشته دی. نو هر یو شی چې کوم دی په اتفاق او اتحاد باندې شي قوم راته